حضرت ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی، عمر یې څومره او یو تکلیف و بیماری پر راغلی ده، دا ولې راله او بیا په هغه تکلیف څونه موده او د هغه تکلیف د ختمېدو نه پسې څونه عمر او کم ځای دفن دی. نو اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام نه پس 100 کاله پس پیدا شوی دی او د ابراهیم علیه السلام 5 نوسه و، د هغه 5 پشته پس. ډېر عبادت گزارو او ډېر په پیغمبرانو کې مالدار سړی تیر شوی دی. مور د حضرت لوط علیه السلام لور وه، د ابراهیم علیه السلام درواره لور، د لوط علیه السلام لور د مور وه او دومره عبادت گزار په پیغمبرانو کې. ټول پیغمبران عبادت گزاری، خو د ډېر زیات عبادت کړی، ډېر عبادت گزار تیر شوی او ډېر زیات مالدار او ډېر زیات سخي سړی تیر شوی. مال یې دومره زیاتو چې علماء کرامو لیکلی دي څه ځمکې د غرونو وه په غر کې وه او څه د غر لمن کې وه. اوس چې کم وخت کې بیت المقدس دی او څه علاقه د فلسطین د اسرائیلو په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاته کېده، ډېره زیاته آباد علاقه وه. اوس هم وایي ډېره آباد علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده، کم ځای کې چې حضرت ایوب علیه السلام تیر شوی او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه وه زرخیزه. وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 105 کیلومیټر علاقه راځي، 105 کیلومیټره او ډېر سرسبز و شاداب غرونه دي او د غرونو درې دي او ټول د زیتون بوټي دي پې، د زیتون او د انګورو اونې دي پکې، باغونه دي غټ غټ اعلی او قیمتي قیمتي فصلونه او قیمتي میوې اوس هم په هغه علاقه کې موجود دي. ځمکې څونه وه علما لیکي وي 1500 قلبې وي، 1500 یو قلبه 2 غویان نو 1000 غویان او د هرې قلبې یو ځان له مستقل زمیندار مزدورو. نو اندازه ولګوئ چې 1500 قلبې وي نو ځمکه به یې څونه. عبدالماجد دریابادي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدی، هغه لیکي او 7000 ګډې چیلې مې، 7000 او 3000 اوښان او 6,000 7000 ګډې چیلې او 3000 اوښان او 1500 خره او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبي علاقه و د فصل د زراعت او دا نیمه علاقه د غرونو درې وې او غرونو په هغې خشته خشته باغونو. دې سره نوکرانو، هرې قلبې سره خپل نوکر او د اوښانو د سرولو خپل نوکران او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو دپاره خپل شپونکیان او د خرو د ساتلو دپاره خپل نوکران. ډېر زیات مالدار، دومره مالدارو. مهمان نوازی خو د ابراهیم علیه السلام نوسیو او ما درته مخکې د ابراهیم علیه السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو. دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازي پکې وه، بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه. او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکۍ علاقه کې غریبانان دي نو د شپې به یې ډوډۍ واخېسته، هغې له به یې رسول. جامې به یې خلکو له ورکولې، څادرونه او جوړې. وی تر دې حده پورې که داسې موقع به وه چې نورې جامې نشته نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر تاو کو او غریب له به یې خپله جوړه ورکول. یو شان د رب العالمین عبادت یې کو.
دغه زمانه کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي حدیث شریف ته چې دا شیطانان به بر اسمانونو ته ختل. کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو. نو ابلیس او د هغه بچي به بره ختېدل او فرشتو چې به خپل منځ کې څه خبرې کولې هغې اورېدلې. نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو، د هغې صفت یې کو. چېرې ایوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت کړ، ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، په هغې کې لګیا دی د الله عبادت کوي، روجي نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی دی، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي، دله حسد راځي او دله بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، دی ګورې خپل دشمن وګڼئ. دی خو وایي چې څونه مې د انسانان دوزخیان کړل چې الله ورته غوسه کم، ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه جنت نه راشړلی شوی. دا راده کوشش دی او خدای پاک دله یو طاقت هم ورکړی دی، مضبوط طاقت. نو د بره د فرشتو نه د ایوب علیہ السلام صفت واورید. رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلک دي، د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وی چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کی، نو الله جبریل علیہ السلام ته آواز وکړي چې دا فلانکې سړی دی، د زه خوښ یم، زمام خوښ دی، جبریل ته هم ورسره محبت شروع کا. جبریل علیہ السلام د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلانکي بنده سره د الله مینه ده، تاسو مو سره مینه وکړئ. هغې مو سره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم، پنځم اسمان والا څلورم، څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې دې بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تاله غاړه غټې نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تاله میوې راوړي او نه تاله تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تاله دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توزع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلکو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې د سره مینه پیدا شي. نیکان خلک وی لکه افنان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غشتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غشتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتي طور د شیطان دشمني هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمنی پیدا شي، نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلکو په زړه کې د بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلکو په زړه کې د نیک سړي مینه پیدا کوي، او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کوي. نو دا خراب خلک بیا د دې نیک سړي غیبت کوي، مړه دا پلان کیرو دی دا چل نو کړی، مړه دا چلې کړی، دا چلې کړی، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو، شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې، او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي، هغه الله خبروي. هغه حورې وی ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کې؟ دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو موږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیا وې او د ایوب علیہ السلام صفت یې کاو. نو د شیطان په زړه کې کرښی چې اوهو دا خو دیو نیک سړی چې فرشتې صفتونه کوي، دله خو څه چلول پکار دی. دا شیطان څه وایي؟ وایي او عبادت به نه کوي، زړه یې مطمئن دی، دړه نه روغ دی، بچي شته، ښځی ده،
اوه زامن او درې لونه وي، اوه زامن او درې لونه، او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران، نو دی به عبادت نه کوي؟ د ده د اعمال که نه وي دی د عبادت وکړي. دا خدای مال ورکړی دی، نوکران یې ورکړی دی، دا رته خدای والي چې د عبادت وکړي. الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه. رب العالمین دی ابلیس ته وایي مقصد دی څه دی؟ وی الله ته د مال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم، ډېر استه عبادت وکړي. دی خو هر وخت ابلیس الله سره په ډغره دی. وی ځه زه د مال او دولت اختیار مې تاله درکړه، ځه مال تې واله برباد یې کا، او رده د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړه چې څه سره کې وکړه، زه ګورم چې تی د عبادت زما نه اړی او که نه اړی. ورونو دا شیطان زمونږ د انسانانو د نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی. دا نیکان به د ټول وجلې وي، خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه. ویرسل علیکم حفظة، قرآن شریف کې الله فرمایي. د دې آیات دو معنی کوي علما. وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي، عمل د لیکي، کرام الکاتبین ته وی مراد. او بعض علما وی نه، وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغې د انسان د مسلمان حفاظت کوي، د شیطان نه ساتي. شیطان خو لوی دشمن دی، دا نیکان خلک بربادۍ وسوسې ورته کوي، نو که د ده وس رسېدلی وي دا ټول به یې وجلی. دشمن خلک وجني، ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کړم، ورېږه دا عالمان ټول مړه کړم، ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کړم، ودرېږه دا صالحین ټول مړه کړم چې دا د مخ د ځمکې نه د الله عبادت ختم شي. هلته فرشتې الله مقرر کړي دي هغې د انسان حفاظت کوي. ته خو رانږدې شه چې برابر دی، شیطان نه پرېږدي، دی خپل وس کوي. اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مو باسي او څاروي هم بربادوي، خو فرشتې لګیا دي څه ناسې حفاظت هغوی کوي، د حفاظت کېږي. الله وی ښځه د ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتو حفاظت پورته که څه دی خوښی کوه. دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول راغونډ کړل. وی نن به یو کمال کو، ماله خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار را کړی دی. څنګه چل به کو چې د هر څه وله برباد کو، په ده د الله عبادت بند کو. یو بچی یې پاسید، وی ما زما داسې طاقت دی چې د یو چغه وباسم چغه، نو دا څومره خلک چې دي دا د ده دا نوکران په یو دم به یې د لمړه کړم، اور به پې وله بل کړم، ختم به یې کړم. وی ښځه لړ شه او رده چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم که او بیا ماته ووایه. هغه لاړه د اوښان خو یو ځای کې سرېدل او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی او دله اختیار ورکه، طاقت یې ورکه، یو مضبوطه چغه یې وواله. او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل که، چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو. نو ابلیس خو لکه د پیری په شان هر شکل بدلولی شي، د مشر ساروان په شکل یې کزان. حضرت ایوب علیه السلام لګیا یې د الله عبادت کوي، مونځ کوي، ورله راغې او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو، چغې شروع کړې او فریاد د اوښ کې به یوه. وی ته خو د الله عبادت کې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو. او جي که دې ورته وکتل کلمې ترې راوتې دي او خېټې وینې ترې بهېږي او دا دي دا دي دا دي. حضرت ایوب علیه السلام فوراً وی انا لله و انا الیه راجعون. کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وی. دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات ونقص من الاموال والانفس والثمرات. کله په تاسو باندې ویزه مصیبت راولم، مال بدله کمو، ستا وجود کې به تکلیف راولم، بچی بدله وجنه. الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یواز زما یو ازمایشي. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة، هغه خلق دی هغې په دې مصیبت صبر وکړي، الله وی پې زیری ولا ورکه، خوشخبري ورکه. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون د مصیبت د ختمېدو فطري
او نفسیاتی علاج له په دې مصیبت سړی ولې غمجن شي دی وی دا خو زما مال او رانه بل واغېسته ځکه دې غمجن شي داسې وایي که نه دا زوی خو زما او دا رانه بل واغېسته دا مال خو زما او بل رانه واغېست دا روغ صحت خو زما بل رانه واغېست نو دې په دې دړمنې کې د ما نه دا مال دې بل ولې واغېست دا بچی رانه ولې واغېست دا ژوند دې رانه ولې واغېسته نو چې دی وی انا لله دا خو زمانې د هر څه د الله دي دا نفسیاتي علاج شو او دا مال خو زمانو دا بچی خو زمانو دا جامه خو زمانه وه دا ځمکه خو زمانه وه دا د چا وه الله نو چې زړه کې دا درد و چې ما نه زما شی واغېسته د هغې نفسیاتي علاج شو زه خو چې د مور نه پیدا کېدم جامه م نه وه بربنډ و ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیداد هم نه دی رستی او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رستی او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچي هم نه رابار کړی او د مور د خېټې نه خو مې دا کارخانه هم نه رابار کړی زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتیم دا هر څه خو د الله دي الله واغېشتل دا چغې ولې وه او دا فریاد ولې و دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي یاره وی دا شی زما نه لاړ بیا خو واړو میلو نه شي دا زوی لا ملاقات اوس کوم ځای ورسره کېږي دا مال لاړ دا خو واړو میلو راته نه شي دا امرایي رانه لاړ دا خو واړو میلو نه شي نو چې کوم شي تا سري او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاویږي نو فطري طور د انسان په زړه کې هغه غصه غم پیدا شي نو دې پسې دویم ټکي څه دی وانا الیه راجعون موږ ټول به الله ته واپس کېږو دې ملاقات به کېږي که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي که دا مال رانه لاړ او صدقه مې کو نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې ردې ما سره ملاقات کېږي که دا روغ صحت رانه لاړ او بیماري را باندې راله نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې د یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ دا به میلاویږي او که نه او دا خو زما و الله و انا لله دا ستانه دي مونږ ټول د الله یو و انا الیه راجعون د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاویږي نو دې سره فطري طور نفسیاتي طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي بیا الله څه وایي صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون یو لوی عالم لیکي په بخاري شریف کې شته وی سړی چې چاله یو بار ورکوي نو که ستاسو خیالي نو یو خوا د اوښ نه یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي او چې په هغه منځ کې یو شی پروتي یو خوا هغې ته سرباري وایي عربی کې ورته علاوه وایي وی نعم العدنان و نعم العلاوه وی الله درې بدله ورکړل دوه انډي او یو سربارې اولئک څنګه دی علیهم صلوات من ربه ورحمه دا الله مهربانه او عظیم رحم دو شو اولئک هم المهتدون جنت ته بمځي دی سربارې او د ایوب علیه السلام متعلق هم الله وایي نعم العبد ډېر ښه بنده انا وجدناه صابرا دی مونږ صابر موندلی د یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته صرف د ده متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا الله وی صابر مونتی صبر بهترین شی قرآن شریف کې الله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی وی د قیامت پر او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی وی د قیامت پر چې الله تعالی د اجرونه ورکوي ثوابونه چاله به یو په لس ورکوي چاله به یو په شل ورکوي چاله یو په 200 او چې کم صابرین دي دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به ني بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته او طول ته مجت ني وایي به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته یې جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته نو په تکلیف او په مصیبت صبر آزمایش خو راځي په نیکانو راځي زمارونو حضرت ایوب علیه السلام ته چې څنګه دی ووی هغه څه وایي انا لله و انا الیه راجعون زه ښه شوه د یو غم خلاص شو سبا هم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو او بیمار شو که نه او اوښه چې ده نو دا لنګه شوه بچی یې راوړو که نه او که بچي په لنګانه کې مړه شو که نه یو غم غوس شو دغه بیا الغم
وزګار شم د الله تعالی عبادت ته سناسو وزګار شم شیطان چې قاش په سر خور او خما خو دې بخپشي هغه خلات خوشاله شو چې غم خلاص شو بچی بیا راغون کل نه وی در کمزور لګ نور دل ور رسول پکار دی یو بل پاسه هغه مال دا طاقت شته دی چې ول دا ټوله ګډ چیلې سره د شپون کانو په یو سات وسملک وی زور ځپې وزره ګډ چیلې وی سره د شپون کانو او خروج په ورغه ارسی دولکل راغی دا هغه مشر شپون کی په شکل شو ایوب علیه السلام بیا الله تعالی عبادت کوي په ځان راکې خو د سر مخ وها چې بل سو په چغو چغو به جوړ ایوب علیہ السلام کو ټینګو وی راشه کنه تو مغه سي لګي خپل منځونه کې او الله خدا غسي در پسین خطر مون خلق وسونه فریادونه کو کوټه غوند تکلیف وسونه فریادونه کو الله نبی اگې کو او بیا الله لپی غورونه ور کو دا منس کو مو تما سره دا چل کې ته څه پويږي ته نه پويږي الله پويږي دا زمیدار چې لګیا دی او د دې بوټي خاخ تراشي کوي خاخ تراشي نو سړی وی دا بوټي خراب ک ګوره د بوټو نه غاړې ماړې واله لنډې بونډې کې لیکن زمیدار دا کار د بوټي د فائدې لپاره کوي کنه ډاکټر چې تعالی اپریشن کوي تو خو ته چغې مو او هو ډاکټر صاحب لاس م پرې کوا او ګوته م پرې کوا او اپریشن دل کوي هغه ستا ټیک ته تعالی دردمن کوي دیم پیسې دیم لګي وینم در نو باسي زخمونه هم در کې جوړي لیکن ته په خپل فائدہ نه پويږي ډاکټر ستا په فائدہ پويږي اګه ستا فائدہ ستا خیر دی دا ګوته پرې نه کم دا کینسر لاس ته لاست نه بیا پرې کېږي او دغه دا ګوته پرې کول د لخدي نو الله تعالی که دا بعض تکلیف انسان لراولي او دا بعض غم راولي بعض مصیبت راولي په وجود کې په بچو کې په مال او په دولت کې دغه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښاک ګوته علاج کوي تعالی اپریشن کوي ته خو د چغې به وې هلته کې پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله دا خلکو به غاښونه ایستل اوس خو به ډاکټرانو وباسي که نه پخوا چې به یې غاښ ایسته د ما مخکې دی او بابا نه ایسته هغه امبور یې ورته اړم کړ داسې چغې ورته والې چې دا خپې بیا کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده یو لوی غم یې جوړ کړی او هغه کاکا ورته امبور اړم کړی په زور یې تېسته اوس هغه خو چغې وایي او کنځل هم کوي چې بابا او زما نه خو دې غاښ وویسته لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ دې ټوله شپه چغې وایي پیل لږ درد به تېر شي غم نه به خلاص شي دقه مثال دی زما ورو نو حضرت ایوب علیه السلام له هر څه برباد بیا راغی په ځان مخ سر نه کېښودل چې راشه هلته څه چل درته کوي وی بیا وایي انا لله دغه زمان دی الله دی ګډه چیلی د چا د الله هر څه د الله د ما پکې څه او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو زه به هم پیش کېږم زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي او دا کم تکلیف ملاویږي د دې ثواب به هم پیش کېږي هېڅ پروا نه د دې ګډو چیلو نه به د دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي او دا خو زما نو د الله چې په دې کارونه شو بیا بچي راغونډ کړل وایي وره دغه شته که نه ځمکې شته جایدادونه شته او دا ځمکې به ورله سبا نوره مده نه وکړي یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته یو شیطان وي ما له زور او سیلی راوستی شه دا ټول فصل به موله وسوځومه او دا ټول ځمکې به ورله داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم به وایي زه ورده پې راغې فصل باندې اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کړي بیا خو دا ګوره جناب دا مونږ چې محفوظ یو دا د چا په حفاظت محفوظ یو الله دا سوال کو چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتي دا سوال ور وخت کوه او الله زما د خپل حفاظت امان مه پورته کوه چې الله درنه د خپل حفاظت امان پورته کو نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې ګیر چاپېره سیلابونه دي دریابونه دي خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره غنې ازغي درنه ګیر چاپېره دا خو ته الله ساتي صاحب ذل طوفان پې راغی فتونه یې مسودېدل او داسې طوفان راغی چې هغه چې کمې ځمکې وې هغه یې وله ټول خاورې او سیلابونه رالل لکه څنګه چې دا مخکې سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړی او د بولډیزرې دي خلک او هغې زما بولډیزرې خو نشته ټول پټیم برباد شوي پکې پول هم جوړ شوې پکې شګې هم رالې پکې سې اوم شلېدلې ځمکې هم بربادې شوې او چې کم درې وې او باغونه ورسه لاړل دوړه شو راغی بیا ایوب علیه السلام ده چې ورته راغی څنګه وی ته خو دغسې کوې عبادت اوښان دې هم لاړل اسونه هم لاړل غوان قلبې هم لاړې ګډې چیلې هم لاړې ختمې شوې خرم لاړل ختم شو او هغه پسونه دې لاړل برباد شو د مشر ناظر زمیدار په شکل کې راغی بس زه یو بچ شوم او باقي چې څومره پټي ورسه لاړل دوړه شو دی بیا وایي انا لله و انا الیه ده بس ښه شو غمه خلاص جوړ د الله و الله واغشته د دې بدل ممال الله د قیامت پر ورځ په یو ښه شکل کې راکړي د بیا خپل میټینګ وکړه خپل بچي راغونډ کړل دا سړی خو د عبادت ته نه منې کېږي یو ما خو خدای سره اوس مقابله جوړ کړې ده لاړه لاله څه چل دی وکړه یو مونځ دې ختم که
یو سجده دې پې بنده کړه، الله وی بچي شته ښځی شته، زړه نه مطمئن دی چې د بچي مې شته بیا به نور مال پیدا کړو. زه وی دغه افکار مې هم در چې راغی بیا خپل بچي راغونډ کړل، وی څه چل به کوو، فرشتي دي که نه بچي ورته وی، د هغې ما الله نه اجازت اخیستې دی ورځی پې، وی بدیا چې اجازت دی خو دا کوټې به ونه وړه قور ته به پرې راوغورځو. لګیا دی ایوب علیه السلام بچیم دی او ښځی هم دا و، څه نوکران هم ورسره دي په کوټو کې، شیطانان دا زلزله غوندې پرې راوسته، دا اونې دا دغې ستنې منې وړپولې، چتونه یې پرې راوغورځول، ټول بچي مړه شو، 7 زامن او 3 لوڼه مړه شو، دې پکې خپل هم زخمي شو، بیبي هم زخمي شوه، دې هم زخمي شو، بیبي هم زخمي شوه. راغی بیا الله ته مخامخ ودرېد، شیطان ولا بیا راغی، شیطان ورته وایي څنګه دقسې ښې ښځه او خاوند تنها پاتې شوې که نه شوې، بچي لاړل، مال لاړ، هر څه دوړه شو. نو حافظ ابن کثیر د ده یو قول لیکلی دی، درته ویم، بچي او مال او ښځه او هر څه دوړه شو، دې څه وایي؟ پکار چې فریاد یې کړی، مخ یې والی وي، لږې یو ګوټې شکوه کړی وی، بعضې خلک کوي داسې، لیکن پیغمبر سره دا مناسب نه دي. څه وایي؟ احمدک رب الارباب، ای د مالکانو مالکه زه ستا ثنا کوم، ستا صفت کوم، احمدک رب الارباب، ای د مالکانو مالکه، ای د بادشاهانو بادشاه ستا صفت کوم، کوم ذات یې ته الذي احسنت الیه، تا را سره ښېګړه کړې وه. دا ډېر خلک دي چې د هغې بچي نو تا ماله را کړې، ډېر خلک و چې د هغې ځمکې نه وې دا خو تا را کړې وه، ډېر خلک و چې اوښان یې نو دا خو تا را کړې، ډېر خلک و چې قلبې یې نه وې مال یې نو دا خو تا را کړې. احسنت الی، ما سره دې ښېګړه کړې وه، اعطیتني المال والولد، ماله دې مال هم را کړی او بچي دې هم را کړی، تا را کړی، مال او بچي تا را کړی او تا را سره ښېګړه کړې وه. فلم یبق من قلبي شعبة الا قد دخله، الله وی مال او بچي دې راکړل، وی د هغې محبت مې زما زړه ته ننوتی و، ما چې به تا ته مونځ کو نو په زړه کې مې د مال مینه م وه، ته مې یادولې په زړه کې مې د بچو مینه م وه، تا ته مې سجده کوله زاري مې کوله خو په زړه کې مې د بچو مینه م وه. فلم یبق من قلبي شعبة الا قد دخله، زما په زړه کې یو ځای داسې نو چې د مال او د بچو مینه پکې نه دا پکې دننه شوې وه. فاخذت ذلك كله مني، نو الله دا ټول مال بچي دې رانه واخېستل، وفرغت قلبي، زړه دې راله وزګار کړ، الله زړه دې راله وزګار کړ، هغه د مال او د بچو مینه چې مې زړه کې پرته وه الله هغه دې واخېستل، هدې واخېستل، اخذت ذلك كله مني، ټول دې مانه واخېستل، وفرغت قلبي، زړه دې راله وزګار. اوس به ایله ستا داسې شوق سره عبادت کوم پروردګار اوس تماشه کوه، مخکې خو به مې ستا عبادت هم کو، بچو ته به مې توجه به وه، د مال توجه به وه، دنیا کې چې سړي وي نو د دې توجه وي که نه وي، مال چې څومره زیات وي غمونه یې زیات وي، دا توجه وه. اوس هغه توجه کټ، کنیکشن صرف چا سره دی؟ الله سره دی. اوس به بچي نه یادوم، بچی مې خوږ دی راشه علاج وله وکړه، بچی ناجوړه دی راشه علاج وله وکړه، مزدور ناجوړه دی د ډاکټر له بوځه، وږي دی ډوډۍ ورکړه، نه نه هغه قصې لاړې ختمې شوې، د زړه نه هغه مینې محبتونه ووتل، اوس صرف او صرف الله ستا مینه مې په زړه کې پاتې ده. فرغت قلبي، زړه دې راله وزګار کړه، ربه زړه دې راله وزګار کړه، خوشحاله دې کړم. فلیس یحول بیني وبینک شیء، اوس وی زما ستا په منځ کې پرده نشته، زما ستا منځ کې بل حایل رکاوټ نشته، مال بچي رکاوټ نشته، اوس هر څه ختم. دا حافظ ابن کثیر په سورت انبیاء کې په خپل تفسیر کې لیکلی، حواله مې درکړه. ښځه دې پاتې شو، چې پاتې شو ټیټ عبادت شروع شو، مخکې په نسبت بهترین عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم نوسې، یو ماشوم بچی نوسې د بیبي زینب مړ کېده، وفات کېده. بیبي زینب سړی راولېږه نبي علیه السلام ته چې بابا ته مې ووایه چې راشي، ځکه چې اولاد له پلار راشي نو غم له غوندې دغه شي کم شي. نبي هم خو پوهېو چې دا حضور پاک ډېر لوی رحم و، که زه ورله خو مال هم جړه راځي، دا لور به مې نور هم پریشانه شي. وی دې لور ته مې ووایه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطا، چې څه درکړي دا هم د الله دي او چې د نه یې واخېستل دا هم د الله دي. او فلتصبر، صبر دې وکړي، ولتحتسب، او په دې مصیبت کې د الله رضا طلب کوه. ګوره څه درکړل او څه واخېستل د چا دي؟
د الله دا تصور او سوچ دی چې بنده قایم شي چې زه د مور نه پیدا کېدم سو ما سره ارسه الله راکړه او الله واغشتل ته او که ته وایې دا بچې دا به څنګه کېږي دا پلار نو قیامت پر ورځ ملاقات کېږي که خو ازمایش ډېر سخت دی ټینګېدل ورته ګران غواړې به یې نه ګورې دا به نه وی چې ما یو سړي وي الله ماله صبر راکې نبي علیه السلام وی سألت البلا وی مصیبت دی لکه صبر خو هلې کې مصیبت وي داسې فعله که چې مصیبت در باندې راشي نو صبر نه چې مصیبت راشي نو هغه وخت بیا صبر دعا کوه او چې مصیبت نه صبر دعا به نه کوې نه منې شیطان بیا الله الله یا الله سړی مطمئن دی ټیک ده چې بچي هم لاړل او نوکران هم لاړل په خپلو لاسونو دفن کړل ښخ هم کړل لیکن جناب الله سړی بیا هم په خپل ځان مقابله دی که نه که د صحت یې خراب شو د رسته عبادت وکړي زه وایي سن اختیار مې هغې کې هم در بعضې مفسرین لیکي چې دی راغی او ایوب علیه السلام په وجود کې څه اثر د بیماری پیدا خسرونو په دې ځان کوی بعضې بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کی بعضې بیماری دا شیطان یو نجس پلید شی ده دی بعضې وخت کې راشي دی لاړې توکي په خوراک چې تا هغه ډوډۍ وخوره هغې نه مرض پیدا کېږي په څه به ځان بچ کې الله په نوم تېره جوړ مې درته وي بسم الله ووایه که دې منځ کې درته یاد شوی بسم الله اوله و آخره د الله نوم والا د ده نه به دې الله وساتي بعضې وخت کې د انسان له ټونګه ورکړي بعضې وخت کې د انسان د زخم له لاړې وتوکي متیا دې ورباندې وکړي اوس ته نه ګورې چې کله انسان زخمي شي نو فورا ډاکټران ورته یو قسم ستن وایي ټیسټ چې که څه شی دی چې د زخم نه څه کینسر جوړ نه شي جراثیم پکې پیدا نه شي بار نه رانه شي دا قرانګې دې کوشش کوي چې دا جراثیم په دې زخم کې پیدا کړي او په زخم کې څه تکلیف پیدا کړي نو شیطان ظاهري خپل کوشش کوي دا پیغمبر سره هم کوي او بنده سره هم کوي او پیغمبر ته الله ساتي او عام بنده چې دی نو اته کله خدای وساتي چې دی هغه بهتر کلمات وایي او که هغه بهتر کلمات د پیغمبر علیه السلام ونه وایي نو بیا دې ته نه ساتلی نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي چې کله ماښام بانګ وي ماشومان بار نه پرېږدو ګورو دا دې کې فلسفه ده ماشومان به بار نه پرېږدي چې کله پوره تیاره خوري شي نو که بیا ودي نه ودي دی ولې شیطانان دې وخت کې راخورېږي دې ماشوم ته نقصان به دله ورسوي ممکن ده دغه لږ ټیم کې د ماشومانو نه د الله حفاظت پورته شوی دی او شیطان راځي په دې زخم کې به متیازې درته وکړي لاړې به وتوکي جراثیم به روډي پکې ورته درته واچوي ډوډۍ کې به درته څه واچوي سپېمو کې به درته څه شی واچوي دې خپل لګیا دې خپل کوشش کوي ماسخوت چې سار نه پاسي نبی علیه السلام فرمایي دا هغه سړی دی باله شیطان او فی اذنیه چې شیطان په دې غوږونو کې متیازې ورته کوي خو چې څنګه شیطان نه ښکاري د متیازې مونږ ته نه ښکارېږي نو چې غوږ کې متیازې لاړې غوږ دننه زخمي دی څه به ترې جوړېږي موږ ته خو د متیازې نه ښکاري خو چې هغه زخم ته شیطان متیازې ورلې نو خامخا بیماري به پیدا کړي داسې مرض زیړی بیماری کینسر بیماری بله بیماری بله خطرناکه بیماری دا ډېر د شیطان دغه نه پیدا کېږي د مست یو قسم بیماری ذات الجنب ورته د پښتو بریخ په پښتو کې بریخ پیدا شي زموږ د زنانه ورسره څه چل کوي دا ګیس ژر راوالي معده چوک پې واچي مثلا اوله په دې سینه باندې وتړي په دې پښتو وله وتړي هغې سره لږ په قلار شي ذات الجنب عربو به دې دپاره زیړ لرګې استعمالو زیړ لرګې او مامیق پخوا به دا په دوکانونو کې میلاوېدل بهترین شی دی خو زمونږ خلک اوس هغې ته توجه نه ورکوي یوناني دارو ته زمونږ خلک توجه کمه ورکوي حالانکې هغې کې ډېر لوی اثرات دي نو هغې به زیړ لرګې راواخېسته او زیتون په تیلو کې به یې سور کړه او مریض ته به یې په خوله کې وراړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا ذات الجنب بیماری چې دا کمه بریخونه دي وي دا د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي ډېرې بیماری د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا انسان چې کله پیدا کېږي حضور پاک فرمایي نو شیطان په دې تشي کې یو ټونګه ورکوي هر چاله یې ورکوي صرف دومره کار دی چې د پیغمبرانو الله د هغه د هغه اثر نه محفوظ ساتي او نورو خلکو کې هغه اثر وردن نه ټونګه ورکوي هر چاله یې ورکوي ټونګه سره ورکوي بل اثر وردن نه کړي ټونګه دې له ورکوي چې بیماري پکې پیدا کړي نو دا څه د پیغمبرۍ سره منافي خبره نه ده راغی ایوب علیه السلام غریب بیمار شو دلته اوس بعضې خلکو څه غلطې قصې پکې وردن نه کړي
په وجود کې چینجي وشو دا دروغ ده چینجي پکې وشي او بعضې و چینجي بیا را چې پرېوته بیا راغېشته واپس بیا په زخم کې ځان لاچو دا دروغ دي ټول نه د پیغمبر په وجود کې چینجي نه کوي او بیا چینجي به راغلې واپس په وجود کې باچې او څوک وایي چې وینه کې بیا دی نه دا غلطه خبره بیمار شو بس تکلیف شو وجود یې رو رو ټپېده کمېده داسې بیماري پرې راله ممکن نه دانې پرې راختلي لکه پخوا چې په خلکو د حق نه نه کې به راتلې چیچک دا دانې به راختلي بیماري به راغلي خو دې حد ته بیماري ورسېدله چې دې د ګرځېدو نه ووته د کار قصب نه وه کار یې نه شو کولی مزدوري نه شوه کولی قصب یې نه شو کولی د ګرځېدو نه ووته یو جونګړه کې په خپلو پټو کې ځان یو جونګړه جوړه کړې وه په هغه جونګړه کې دی یو بیبي یې دیرو د بیبي نوم یې رحمت یا د بیبي نوم په دونه پورې راغلي ثابت دي تفسیر مظهري هم لیکلي دي او روح الماني هم لیکلي او نورو مفسرین هم لیکلي او دا پکې نشته چې وجود نه وینې بیا دی او خلکو ته کرکې کولې نفرتونه یې کول او یا چینجي پکې شوي او چینجي بیا راغېشتل او په وجود کې بیا اچول دا د پیغمبر د بیادبي ده د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه پیغمبر کې چینجي نه کوي او نه پیغمبر خدای پاک داسې کوي چې خلک دې ته نفرتونه شروع کړي ټیک ده د دشمنانو بغض وسري حسد وسري بعضې خلکو به خبرې کولې چې وګوره څه غلطي ته شوې ده که نه خدای رانیولې ما خو درته وختي ووې چې د نیکانو خلکو متعلق ګناهګار او بدان خلک چې شیطان په زړه کې وسوسې اچوي نو بعضې خلکو به هم دا خبرې کولې چې غلطي ته شوې ده که نه بعضې خلکو به نفرتونه هم کول لیکن داسې چې چینجي پکې وشو دا دروغ دي ښه یا وینې به زوی ته بېدلې دا دروغ دي بهر کیف یو جونګړه کې دیره بیبي ورسره ده بیبي یې لګیا ده او خدمت محنت ولا کوي مزدوري کوي او د لم راوړي او په خپله هم خوري جنابو څونه عمر بیماري وکړله دا یو کالو چې دا بیماري پرې راله او یو کال عمر او روح المانی کې د نبی علیہ السلام خاص شاگرد حضرت انس رضی الله عنه حضرت انس روح المانی کې دا حدیث تا حضرت انس فرمایي چې 18 کال دا بیماری دیره کړې او په دې 18 سال کې الله ته د جوړوالي درخواست هم نه کړی بیبي به ورته وی یو ځل وی الله ته سوال وکړه چې الله تعالی دې جوړ کړي او ورته څه وایي وی ما 100 کاله روغ صحت تېر کړی دی وی او یا کاله نو وی او یا کاله بیماري چې را باندې تېره شي نو الله پکار دی چې الله ته سوال وکړم که روغ صحت او یا کاله او بیماري 18 کاله وی د شرمېږم الله ته نشم ویلی مالا یاره اتل او یا کاله چې مزې کولې او بچي دې مو او مال دې مو ځمکې دې مو جایداد دې مو اسم نه او چې 18 کاله لا او یو ته خو نیمې ته هم نه رسېدلې بیماري راله نو اوس فریادونه کې لیکن علماو لیکلي دي دا حافظ ابن کثیر هم نور علماو هم لیکلي دي چې سترګې او ژبې محفوظ وو وګونه ژبه سترګې باقاعده محفوظ په سترګو هم بعضې بیماري خو په سترګو راشي سترګې ردې شي بعضې په غوږونو راشي غوږونه کاڼه شي بعضې په ژبه راشي ژبه خرابه شي نه ژبه هم ښکلی خپل کار کوي چې د الله ذکر پې کوي عبادت پې کوي غوږونه خپل کار کوي خبرې پې اوري او سترګې هم برابر خپل کار کوي بس غوښه لاړه ختمه شو ډانچه د هډوکو پاتې شوه کمزورې شو دومره کمزورې چې اوس د ګرځېدو د ناستې طاقت هم پکې نشته دغه بیماري و بیبي یو ځل شیطان وایي چې راشه په کومه طریقه دې ګډوډ کړو شیطان د یو حکیم په شکل ده یو بوډا حکیم په شکل چې راغې څنګه ده پخوا به زموږ په دې وطن کې هم د حکیمان ګرځېدل بوډي به ورسره یو ځای کې کېناسته دا بیبي چې په کومه لاره تله دا بیبي یې ورله ته حکیم یې او یاره زما خاوند دا جونګړه کې پروت دی د هغې علاج وکړو ډېر سخت بیمار وی ښه زه به ورله علاج وکړم خو زما یو شرط دی څنګه دي پیسې به هم دنه نه بلکل به ټیک ټاک شي جوړ به شم دا پوڼې والا دا والا ورکه خو دا دي چې ته به دا وایې چې دې حکیم جوړ کړ دا به وایې چې دا دې حکیم جوړ کړ ولې چې د ما شهرت راشي شیطان خو پوره خبیث دی په الفلامه ده چې د ما شهرت راشي او سبا نور خلک هم ماله راځي که دا به وایې پیسې د نن عالم ته غریب او تا سره هېڅ هم نشته مزدور کار یې ځان دا غریبه ګرځې مزدوري به یې او خاوند نیم بې څوکه دی دله مفت علاج کړم خو دا به چې د حکیم جوړ کړو ګورې جوړونکی څوک دی الله ډاکټر خو در سره په علاج کوي
ډاکټر یې ما جوړ کړی وی دروغ وی ډاکټر جوړول نشي کولی دا چې کوم دارو ته خورې دا دارو چا پیدا کړ دا ډاکټر چې کوم دارو درکوي د دې بوټو نه درکوي که نه دا چا پیدا کړل الله او په دې بوټو کې دا اثرات چا پیدا کړي دا خوږ بوټی دا تریخ بوټی دا تریو بوټی دا بوټي چې دی دا ملیریا لرکوي دا تبه لرکوي دا خوله وباسي دا پکې چا اثرات چا پیدا کړي دي الله ډاکټر خو صرف هغه ته د خاصیاتو پته را چې په دې دارو کې دا خاصیت دی د دې بیماری او په دې دارو کې دا خاصیت دی دا ورته پته ده دا دارو چې خېټې ته ورشي دا دنه دارو په دې معده کې هضم شي او د دې بعضې اثرات دماغو ته ځي او د بعضې زړه ته ځي او بعضې رګونو کې د وینه تې جوړېږي دا نظام دننه څوک چلی ډاکټر چلی ډاکټر ورسره دننه کوزېږي دا ډاکټر ورسره کوز شوی دی معده کې ورسره ګرځي او هلته کارخانه کې دې وینه جوړوي ډاکټر خو صرف خاصیت پیژني چې د دې بوټي دا خاصیت د دې بیماری دا علاج دننه چې دارو ور واچوي دا وینه تې څوک جوړوي دې دارو دې نه دا صفرا او دا سودا او دا مختلف چیزونه څوک جوړوي دا بیماری پې څوک لر کوي په الله کوي کوم اوبو کې چې ډاکټر دارو جوړي دا اوبه چا پیدا کړي دي الله پیدا کړي زمیندار کاکا وایي وی غنم ما زرغون کړي ای قمقله دروغ وی تاسو تخم نستلی دي په ځمکه کې دا زرغونتیا طاقت چا پیدا کړی دی الله او د دې بوټي نه دا خشته ښکلې وږي چا پیدا کړل الله که د زمیندار وس وی نو بیا به په یو ټانټه کې لس وږي پیدا کول او شل به پیدا کول داسې وکړه نه دا خو د الله کار دا ابو هوا چا پیدا کړی ده الله ځمکه کې طاقت چا پیدا کړ الله او زمیندار بابا په دې لاس کې او په دې سترګو کې او په دې دماغ کې دا طاقتونه چا پیدا کړي دي الله پیدا څه صرف ظاهري او سبب باقي نظام څوک چلی الله چلی نو هغه خبیث ورته وایي شیطان وی ته به دا وایې چې دې د جوړ کړم هغه غریب هم دا ذهن کې واچوله هغه خو مطلب دا و چې دا مشرکه کړم لیکن هغې ته خو زړه کې هغې دا واچوله چې د حکیم په ما ځان مشوری چې راغې خاوند ته کېناسته ایوب علیه السلام دوی داسې یو حکیم دی لار کې او ما ته خو زموږ داروي دا پوڼۍ راله راښیي دا وله ورکه جوړ به شي خو دا چل دی چې دا ټکې به وی چې دا دې دغه جوړ کړو حکیم جوړ چې شهرت ته هغه راشي ښځې دا څوک حرامي دي دا څوک شیطان دی رزیل دی ښه او دا خو تا داسې خبره دې وکړه نه زما په مخ کې قسم دې که زه جوړ شم سل چامکینه به دې وام سل غزاره ورول پوهېدم دی دا خو لا زه جم دی یم ویرېده په دا ښځې له یې زورنه ورکړه چې بیا دې کیم له ورنشي هسې نه چې زه مړ شم دا ښځه راله په بل طرف بونه دي ښځه راله ګمراهه نه کي قسم یې ورته وکړه یاره سړیه تا دې خدای جوړ کړي سل نه زر غزاره مې ووال تا دې خدای جوړ کړي ګورې دې کې دا سبق هم دی چې ښځه د خاوند خدمت کول څونه په اخلاص خدمت یې ورکړه د خاوند غصه برداشت کول دا نه چې دی جوړ دی او ټن دی او ماله راوړي نو زه به د دې خدمت کوم او چې دی پرېوته نو بس خیر و خلاص چې جوړ و دله هر څه راوړل نو دا مې خاوند دی او دا مې سر تاج دی تاج ښځې وایي که نه او چې خاوند پرېوځي لږ غوندې بیا وایي مړه لرې کوي خدای دې پرې رحم وکړي دوا ورته وکړه چې ښځه خدای دې دا خاوند ورته ووایه چې خدای خاتمه ښه کړي خدای پرې رحم وکړي چې خاتمه یې ښه شي خاتمه ښه یا خرابه خو مطلب دا چې زه ترې خلاصه شه ټوله شپه راته ټوخېږي او کوټه په مخه غشتې ده او غریب او چې پرېوځي نو څونه ده ښځې ورته بیا خبرې څونه کوي ما راته ویې که نه چې یخې اوبه مسکه که نه ټوله شپه ټوخېږم دقسې ښې ښه چې دا پوختی دې راوړي خدای دې مردار بدې ردې مور ته وایي دا ښځې دا ګناهګاره ښځه ده د خدای نه لرې سرکشه ښځه ده چې خاوند ته بد رد وایي چې دې ټیک ورته دله راوړل خو خوشحاله وې نکري دې به دې په لاسونو پورې کولو په پردو ودونو کې به ګډېدې واده به د بل او ګډا به پکې تا کوله او چې دا غریب پرېوته نو اوس بد رد ورته وی دا خطرناکه ښځه دا خدای دشمنه ښځه ده دا پکې مونږ له سبق دی د پیغمبرانو واقعاتو کې د عبرت دی او دا مونږ له سبق دی چې وګوره ناجوړه شوي سل چوکې نه زر مې ووه دا دې خدای پاک چې دا بلکل انتها ته ورسېد او ډېر زیات کمزوری شو که نه او نور د سجدې نه وځي اوس په ناستم الله ته مونږ نشي کولی نو بس الله ته لاسونه پورته کړه وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بیا هم دا نه وایي چې الله ما جوړ کا ما ته تکلیف رسېدلی دی او الله ته ډېر زیات رحم کوونکی دا نه چې ما جوړ کا
تکلیف رسیدلی دام نه و چې تا تکلیف را رسولی دی بل ځای کې څه وایي بل ځای کې وایي چې انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب انی مسنی الشیطان شیطان ما ته تکلیف را رسولی دی شیطان نه عذاب را رسول تکلیف را رسولی دی ګوره خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی لیکن د شر نسبت به الله ته نه کې بې ادبي ده که دا دی وي چې الله تا د عذاب را رسولی او الله تا دا بیماری را رسولی ده نو بده نه ده الله خالق ته الله را رسی بې ادبي ده شیطان ته نسبت ده حالانکه ما من مصیبت فمن الله مصیبت تکلیف الله راوړي انت ارحم الراحمین خدایا ډېر لوی رحم کوونکي ذات فتح پروردگار بس چې دی اوی الله تا الله فوراً جبریل علیہ السلام فرشتہ والا راولېږل پاګوډه کې ناست ارکض برجلک هذا بارد مغتسل و شراب څه پونده دی ووهه پونده یې والا راواغېسته ځمکې له یې وواله الله یې چینه پیدا کړه چینه پیدا کړه پیشاب پکې ولامبه ویلامبل او ویسکل هذا مغتسل بارد یخی بالا او د سکو اوبه دي پکې ولامبل او په ځان یې واچولې خدای پاک دې د شلو کالو ځوان جوړ کړ ټولې شی الله که نه بیماري لاړه بعد انساني بیماری ختم شي خو د هغه دانو اثرات په دې مخ کې پاتې شي په لاسونو کې پاتې شي هغه زخمونو اثرات پاتې کېږي الله د زخمونو اثرات هم ختم کړل ټیک ټاک او خشته سور سپین مزیدار خوبصورته چې څنګه د شلو دویشتو کالو اقصې الله ته ګوره هر تکلیف ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف پسې راتی خشته ښکلی شکل مزیدار خوبصورته زور سپین او نوجوان ښځی راله چې څنګه راله کوټې ته وکتل اوس په کټ کې دی ناست دی ای سړیه هدلته کې زما یو ناجوړه رنځور خاوند و هسې شو اوهو زه چېرته درندګانو جوړولی چېرته حیوانات جوړ تختولی دلته یو د دې ځای کې ستا دې ځای کې پروت یو بوډا او یو بیمار یو رنځور ناجوړه څه شو ایوب علیه السلام دې ته پیژنې خپل خاوند دې پیژنې او ولې دې نه پیژنم ما ورسره بله عمر تېر کړی دی خبرې ورسره داسې شروع کړه چې ښځې وپېژنده ویې زه مخه الله ځوان کن او ښځه م وله خدای ځوانه کړه آتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکر للعابدین خدای پاک وله 15 زامن ورکړل څو زامن 15 زامن خدای پاک ورکړ مال خدای سونه ورکړ بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي د سرو زرو د بولخانو باران شو پې د سرو زرو مولخانو باران شو پې د ور منډه کړې او هغه راغونډۍ په خپل څادر کې الله ورته وایي ای ایوبه دې نه مې غني کړې نه پیغمبري مې نه در کړې داسې کې لا یا الله وی لا غنا عن برکتک دا ستا برکت دی دې نه زه مستغني نه یم اجت مې دی ور مال ستا برکت دی ستا برکت نه ځان نه مایوس کوم بچی خدای ورکړل مال بیا خدای ورکړ جیدات بیا الله ورکړ د هغې نه زیات اوښان د هغې نه زیاتې ګډې چیلې د هغې نه زیات باغونه یو تکلیف مصیبت ته راغی څونه عمر یې تېر که بیا د بیمارۍ نه پس څوک وایي 100 کاله څوک وایي ټول عمر یې 100 کاله او راجح قول دا دی چې د بیمارۍ نه پس یې اووه کاله عمر تېر که جوړېدو نه پس اووه کاله عمر یې تېر که ښه په خوشحالی نو مخکې او یا کاله د خوشحالی جون 18 کاله د بیمارۍ جون او ورپسې اووه کاله بیا د خوشحالی دې کې لوی عبرت دی د مسلمان لپاره که په چا بیماري راشي او تکلیف پکې راشي یو به دې فریادونه نه کوي دعا دې کوي الله ته هغه مخکې دې نه دا نه معلومه چې دعا مه کوه خو یو متوکل انسان و اخره کې دعا کړې ده مونږ له دا دلیل شو مونږ هغسې نه شو ټینګېدی دعا کوه بل ښځه به د خاوند خدمت کوي غورځی به نه په خدمت یې ونه بل دا به نه وی چې ډاکټر جوړ کړم ډاکټر راله علاج وکړه جوړونکي څوک دی الله ده چې کله جوړ شو الله ورته وایي 100 چوکۍ به اوس څنګه جل کېدی ښځې سره دې خدمت وکړه او ته دا خو چې سړي بیماري غوسه هم ورځي کوي بیمار او بیا داسې خبره یې واورېدې چې په هغې خامخا غوسه ورل دا د الله جمدې مو داسې خبرې کوي او که زه مړ شوم چې څه به کوي اوس به ورسره څه چل کوې 100 دورې خو چې دا ووایې 100 چوکۍ او 100 چامکي نه خو دا ممړه شي څه به کوې
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله وته یو شی لخون یو جارو راواله چې سل ډکی پکې یو جارو راواله جارو چې څو ډکی پکې سل غزار ولا ورته بس سل چوکې والی شو کنه او تعالی چې لخون یو شمراخ جارو یې راواغې د پکې سل ډکی یو شلکې ولا ورته هغه څوک دومره نه خوږي هغه ښځې خدمت وکړه خاون خدمت مکې د خاون په دې الله اجر او برکت ورکړي په تکلیف به صبر کوي دا مصیبت تکلیف دا ته معلومه شوه چې دا بیماری او تکلیف هر وخت د خدای قهر او غضب نه ګني په پیغمبرانو باندې راتله فاسق فاجر له خدای قهر او نیک سړي دپاره د خدای پاک رحم درجې ولا بلندی الله تعالی ولا برکتونه زیاتی او چې کم کسان په تکلیف کې مبتلي دا د هغې دپاره ډېر لوی د سبق دی او ډېر لوی عبرت دی بهر کیف دا دغه دعا مې درته ویله د هغه مې دغه نه ویله نو بهر سے کیف دا الله تعالی په څلورو صورتونو کې د حضرت ایوب علیه السلام دا واقعه د عبرت لپاره نقل کړې ده او انبیاء کرام ټول د خدای پاک مقرب او نږدې مخلوق تیر شوي او د هغې واقعات دا زموږ دپاره لوی عبرت دی